अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुबारक हो कि दुनिया में वो शाहे मुरसली आया, कि जिससे बढ़कर पैगंबर नहीं आया, नहीं आया। खुदा के बाद जिनकी शान आली सबसे बरतर है, खुदा के बाद जिनकी शान आली सबसे बरतर है, बादशाही ज़मां आया, बादशाही ज़मीं आया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना व मौलवी क़ारी व हाफ़िज़ हाजी सिफ़तुल्लाह से दामत बरकातुहुमुल आलिया और जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना व मौलवी सनाउल्लाह से दामत बरकातुहुम, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना व मौलवी अहमद हसन से दामा फयूद हो, हाजीउल हरमैन शरीफैन मौलाना व क़ारी व हाफ़िज़ ग़िलाफ़ुद्दीन से दामत बरकातुहुम,
د محفل مبارک تمام حاضرین کرامو مشرانو او کشرانو نن چې کوم بابرکته محفل کې بیا موږ تاسو شامل شو دا زموږ ورور حاجی نصر الله صاحب د جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته د تشریف آورۍ په خوشحالۍ کې جوړ کړی محفل دی الله دې خپل جناب کې قبول او منظور د دواړو جهانو د سردار د آقای نامدار د جناب محمد مصطفی علیہ التحیت و سلام مبارک پی اللہ خوشحال ہے ستاسو حضور کی ما صحیح صدق قرآن عظیم الشان تلاوت کا پدے کی او منظر پیش شوے دے او آغا منظر دارے چې د الله جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام او داغ بچی جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام د بیت الله شریف د تعمیر په وخت کې دعاګانې غوښتې وي او آغا دعاګانې الله مونږ ته قرآن کې ذکر کړي مونږ او تاسو چې د هغې په حقیقت باندې ځان پوه کړو نو واقعي ډېرې فایدې مرتبې مونږ ته ملاوي رب ذوالجلال اغا منظر دا سے پیش کئی چی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اغا وخم یاد چی دا اللہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور سرا دا اللہ پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام چی کم وقت کی دا بیت اللہ شریف تعمیر کو دیوارونه وهل د بیت الله شریف د تعمیر په وخت کې د رب ذوالجلال په حضور کې درې دعاګانې غوښتې اوس دا بیت الله چې جوړاو نو د الله په حکم باندې جوړ کړو اللہ ورطو فرمائے زما کور جوڑو نو چسوک دا اللہ پا حکم باندې جوڑول کئی او آغا جوڑ شی نو اللہ پاک بیولی نقب دے لیکن داغی باوجودم دا دوار جلیل القدر پیغمبران دا اللہ پا حضور کی دعا کئی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے زمون پروردگارا دا کوم یو تعمیر چې مونږ کوو دا ستا کور چې ستا په حکم باندې جوړو دارانه په خپل جناب کې قبول او منظور کړه زکا چې یقینا ته د دعاګانو اوریدونکې او زمون په زړونو باندې ښه عالمې چې دا دعا زمون د اخلاص نه ډکه ده دا د بیت الله جوړول دا زمون د اخلاص نه ډک خو بیا مونږ درته دعا کوو چې دا رانه په خپل جناب کې قبول او منظور
مونږ ته یو سبق راک چې تاسو کلم یو نیک کار وکړئ د هغه نیک کار نرستو د الله حضور کې دعا غواړئ او دا څه وایي چې یا الله سره خپل جناب کې قبول او منظور کړي ځکه د لوی خلکو کارونه وي نو یو دعا دا چې الہ اوسرانه قبول او منظورم کا دویمه دعا کوي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے زمون پروردگارا مونږ پلار او زوی دواړه ستا د هر حکم تابعدار وګرځوا ستا هر حکم تا مونږه غاړې ښودونکي وګرځوا او زمون په دې نسل کې همیشه د پاره داسې یو ډله ولره چې هغه ستا هر حکم ته غاړې ښودونکي وي او مونږ ته د حج طریقې او مناسک وښایا زمونږ توبه په خپل جناب کې قبول او منظور کا یقینا ته ډېر توبه قبلونکې او مهربانه یې د دویمه دعا اوس درېمه دعا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اے زمون پروردگارا زمونږ په دې نسل کې یو د لوی شان وال رسول صلی الله علیه وسلم راولېږه منهم چې هم د دوی د جنس نه وي د پیریانو نه دي نه د فرشتو نه دي نه هم د دوی د جنس نه دي وي اوس دغه وخت کې ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کہیں اس دادوی شان والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی مونگے پا دعا کے غوارو دے بسکے یتلو علیہم آیاتکا چستا آیاتن پدوی باندی تلاوت کی علولی ورسر دویم نمبر ويعلمهم الكتاب والحکمت د کتاب چې قرآن عظیم الشان دے او حکمت چې سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دې ذکرم دی تو کی او دریم نمبر وَيُزَكِّيهِمْ دَدِي بَاطِنَمْ پاکی اندرونم ورل صفا کی د نفس تزکیه ورل راولی دا اهمی ډیوټی دی چې د قرآن آیاتونه په دی باندې لولي د دې ته د قرآن او د حدیث زده کړه ورکي او د دې باطنم صفا نو دا معمولی ډیوټیان نه دی وره اوس دا دعا ابراہیم علیہ السلام کړي او اسماعیل علیہ السلام کړي د ابراہیم علیہ السلام دو زامن یو چې دی حضرت اسماعیل علیہ السلام او بل حضرت اسحاق علیہ السلام
اسحاق علیہ السلام دا د بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہا د بطن او اسماعیل علیہ السلام د بی بی حاجری رضی اللہ تعالی عنہا د بطن د ابراہیم علیہ السلام نا دو شاخونه خواره شوي یو شاخ په ذریعه د اسحاق علیہ السلام او بل په ذریعه د اسماعیل علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام په نسل کې ډېر پیغمبران دنیا ته راغلي او د اسماعیل علیہ السلام په نسب کې سوای د حضور علیہ السلام نه بل پیغمبر نه دی راغلی اوس چونکې حضور علیہ السلام مبارک د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې دی او دا دعا چې د بیت الله شریف په خوا کې کړې وه نو دا ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام کړې وه نو غرض دا دی چې د اسماعیل علیہ السلام په نسل کې د لوی شان والا رسول صلی الله علیه وسلم راولي اوس چې مونږ شجره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وګورو د نسب نو د اسماعیل علیہ السلام نواله تر عبد الله سے پوری په دې شجره نسب کې بل پیغمبر نه رااله سوی د حضور علیہ السلام مبارک دیو جنا حضور علیہ السلام مبارک خپل فرمایي چې انا دعوت ابي ابراهيم وبشاره عيسى زه د ابراهيم علیہ السلام دعای ما کمه چې د بیت الله د تعمیر په وخت کې غوښته و د زما بارکه غوښته و نبی علیہ السلام فرمایي وبشاره عيسى او زه د عيسى علیہ السلام زیره یم زکه چې د اسماعیل علیہ السلام په نسب کې د حضور اسلام نه بغیر بل پیغمبر نه دی رالی دا دعا و د حضور علیہ السلام په بارک اوس هغه مبارکو چې کومې دعاګانې غوښتې وي نو یو خو د بیت الله شریف د تعمیر په دوران کې غوښتې وي په حرم شریف کې غوښتې وي او بل درې دعاګانې کړې وي او مونږ ته تعلیم راکړه چې تاسو دعا کوئ نو درې دعاګانې کوئ ځکه چې دا درې ځل دعا ډېر لوی مقام دی حدیث قدسی کې راغلی دی تفسیر روح البیان کې علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ دا حدیث مبارک را نقل کړی دی چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې زما پروردگار جل مجده فرمایي ځکه حدیث قدسی دی چې زما یو بندا کله ما تر دعا لاس پورته کی نو عزت خپل د قدرت مخ واړو په دویم ځل باندې هغه بیا ما ته لاس پورته کی وی بیا ته نزد قدرت مخ واړو خو چې په دریم ځل باندې لاس د دعا پورته کی وی الله پاک جل مجده ملائکه تو فرمای اشهدوا یا ملائکتی ازما ملائکه تاسو گواو سي تاسو په دې خبره باندې گواو سي قد استحییتو من عبدی زماد دے بندن مال حیارالا یو ذلیرات دعا لاس پور تک مات د قدرت مخواړو بیا د دعا لاس پور تک بیا مت د قدرت مخواړو یعنی توجه می ورته نکا رجوع رحمت می ورته نکا پدریم ځل باندې ماتا د دعا لاس پورته کولو مال دې بنده د بار بار لاسونو پورته کولو نه حیارالا زکه چې لیس له غیری زمانه بغیر د بل رب نشته دی چې بار بار ورته دعا لاسونه پورته کی نو اے ملائکو تاسو گواو سی چې قد غفرت له ما دت مغفرت کړي دے ما دې بخله
نو اوس چې درې ځل دعا کوي نو دا اجابت ته رسیږي، قبولیت ته رسیږي. الله له دې بنده نه بار بار لاسونه پورته کولو نه حیا وري. اوس خبره دا ده چې مونږ او تاسو کم از کم 3 کرته خو دعا ورنه په حدیث کې و پیریم دعا راغله. دا مې درته په دې غرض باندې وی چې د مؤمن مسلمان چې د نبی علیہ السلام مبارک د برکته الله په ډیر مهربان دی، د الله سن الله خوشی نه پری. سبحان الله وای لا سن ورل الله خوشی نه پری. زکا چې حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي ان ربکم حی کریم، یقینا ستاسو پروردگار جل مجدو ډیر حیاناک ذات دے، ډیر مهربان ذات دے، سخی ذات دے. یستحیی من عبده، د خپل بندن ورله حیا ورزی، د خپل بندن ورله حیا ورزی. اذا رفع يديه الیه، چې کله دا بندا خپل پروردگار جل مجدہ تر دعا لاسونه پورته کی نو الله پاک له حیا ورزي، د سشي نه حیا ورزي، وی د دین ورله حیا ورزي. ان يردهما صفرا خائبا، چې دا لاسونه ورله صفر پریدي، خوشي ولا پریدي. د سکول دا لکان صفر پیژني چې یو نمبرم پرچه کې وانه وی پرچه صفر ورکار. نو مطلب دا دی چې پرچه خوشی لاړه، الله د بنده لاسونه خوشی نه پری. نو چې د عام مؤمنانو لاسونه خوشی نه پری دي، نو د خاصو بندگانو لاسونه به څنګه خوشی پری. د خپل اولیاء لاسونه، بیا د صحابه کرام لاسونه، بیا د پیغمبرانو لاسونه، او بیا د امام الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه و آله وسلم لاسونه مبارک به څنګه خوشی پری. ګورئ زه به تاسو ته د هغې یو مثال ویم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا یو جلیل القدر صحابی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک. 10 کال د نبی علیہ السلام خادم پاتې شوی. سبحان الله. دے مبارک فرمائی وی په مدینه منوره کې باران بند شوی او ډیره سخت سوکړه راغلی وه. د یوې جمعې په ورځ حضور علیه السلام منبر ته جلوهګر شو. اوس صحابه کرام ناست دي، مسجد ډک دی. یو کس په دې مجلس کې پاسید او حضور علیہ السلام ته عرض وکړ هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا. اے دا اللہ محبوبا مالونا محلاک شو، بچی مو دلوگی نمری، باران نکیگی خوش سالی دا. اے دا اللہ محبوب زمونگ دا پارا دعاو کچی اللہ پا مونگ بانے باران نازل کری. رشتیا وائی صحابہ کرام دا دعا چل نہ ورتلوس ولی نہ ورتلو. آخو دمرا مبارک خلق دی چی دا یو صحابی مبارک چی یو 15 منٹے دا ایمان دائرہ کی دا نبی علیہ السلام دا چہری دیدار کڑی ورسرے تیر کڑی بیا وفات شوی.
داغه د قدم خاورو ته د تمام دنیا غوثان قطبان اوتاد ابدال نقبا نجبا رجبی حضرات رجال الغیب تر قیامت مومنان داغه د قدم خاورو ته نه رسي. صحابه خو ډېر لوی مقام خاوندان دي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. نو هغې له د دعا چل نه ورتلو، خو مونږ ته یو سبق راکړ چې کلم تاسې د یو څیز په باره کې دعا غواړئ نو د ځان نه لویو خلکو ته وایئ چې مونږ ته دعا وکړو. خبره ورسېده، مونږ له سبق راکړ چې تا نه څوک اوچت دي هغې ته ووایې چې ما دپاره دعا وغواړه. ګینې هغې له خو د دعا چل ورتله خو ډېرې پاکې هستۍ وي، خو نبی علیہ السلام تاسو کی قربان تاسو راله دعا وغواړئ. دی مونږ ته یو ښه طریقه وښوله، تاسو کې څوک نیکان خلک دي هغې له ورځئ ورته وایي مونږ ته دعا وکړو. نو ستا لاس پورته کولو کې او دغه لاسونو پورته کولو کې بیا فرق شته. اوس صحابه کرام نبی علیہ السلام ته عرض کی قربان مونږ دپاره دعا وغواړه چې الله د رحمت باران نازل کړي. حضور علیہ السلام د منبر شریف د پاسه جلوه افروز. اوس په دغه وخت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم لاسونه د دعا پورته کړ. اوس لاسونه مبارکې پورته کړ، یاره د باران دپاره دعا غواړي. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی پاسمان کی دوریت درک نہ لگی دا تک شین اسمانو. اس د جمعہ مبارک ورځ دا دغه وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته خطبه لستا اخو سره غربای کړ. او په دغه دوران کې حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د دعا لاسونه پورته کړ. نو دغه صحابي مبارک هغه منظر بیانوي، وی په دغه وخت کې په اسمان کې د وریځې درک نه لګېده، خو چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام لاسونه مبارک د دعا دپاره پورته کړ، صار الصحاب امثال الجبال، دا وریځې د غرونو غرونو غوندې راخورې شوې، راغلې د سرونو د پاسه ودرېدې، ټوله فضا د اسمان په وریځې باندې پټه شوه، وریځې راخورې شوې. اوس حضور علیہ السلام مبارک دعا کوي. دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ثم لم ينزل عن منبره، بیا د محبوب علیہ السلام لا د منبر نخکت تشریف نو راوړی، حتی رأیت المطر يتحادر على لحیته، چې ما په دې خپلو سترګو باندې وکاته چې د باران اوبه د حضور علیہ السلام د ګیرې مبارک نخکته په ګریوان مبارک باندې وبهېدي. خو چې د الله په حضور کې د باران دعا وغوسته، مخې سره وریځې راغلې او باران شروع شو. د جمعې ورځ د خطبې ته ختلی و نبي علیہ السلام منبر شریف ته، لا د منبر نه ښکته تشریف نه دی راوړی چې باران شروع شو. او داسې باران شو چې د باران اوبه د نبي علیہ السلام د ګیرې مبارک نه په ګریوان مبارک باندې ښکته وبهېد. خو دا دعا چا کړې وه د باران لپاره؟ حضور علیہ السلام کړې وه. ګورئ د دغه جمعې د ورځې نه چې باران شروع شو نو تمامه ورځ تر ماښامه باران وورېد، بیا چې شپه راله د شپې مو ورېد، سبا له د ورځې مو ورېده، بیا د شپې مو ورېده، بله ورځ مو ورېده، بیا هم د شپې، تر دې چې بله جمعه راله. صحابه ته یو هفته د شپې د ورځې باران جاری دی، بس باران وری. بیا د جمعې د خطبې وخت راغی،
د هغه ورځې د خطبې د وخت نه چې شروع شوی دی ثابت هفته باران اورید. د جمعې په ورځ چې بیا نبی علیہ السلام مبارک منبر شریف ته وخاته نو یو بل صحابي مبارک پاسېده. اے د الله محبوبه لارې کوڅې د اوبو نه ډکې دي، کورونه راغورځېږي، دیوالونه راغورځېږي، خلک ګرځېدی نشي، کاروبارونه ټول مفلوج دي. اے دا اللہ محبوب دعا کی چې الله باران له صبر ورکی، چې باران الله ودري. حضور صلی الله علیه و آله وسلم چې د باران د پاره دعا وغوښته لاسونه مبارک پورته کړي، خو چې کله دا درخواست ورته وکړه چې قربان دعا وکړي چې الله باران ودري، نو بیا د دعا د پاره لاسونه پورته نه کړ. ځکه چې محبوب علیہ السلام مبارک دا خیال وکړ چې که زه لاسونه مبارک پورته کړم وایم یا الله باران ودرې، هسې نه قیامته پورې ونه درې. په خبره ورسېد، هسې نه قیامته پورې ونه درې. نو بیا یې لاسونه مبارک پورته نه کړ، صرف دا یو لاس مبارک یې داسې اوچت کړ او دا یو ګوته مبارک یې مخامخ کا او د سر مبارک د پاسه یې داسې تاو کا او وی فرمیل اللهم حوالینا ولا علینا. یا الله مونږ نه چاپیر وریږي خو نن دې په مدینه منوره نه وریږي. یا الله مونږ نه چاپیر وریږي خو په مونږ نه وریږي. نو انس رضی الله عنه فرمای ما د نبی علیہ السلام ګوت مبارکه تمکاته او چې دا به څنګه تاورن اوریا دی بار ته روانه شي چاپیره د مدینه منورې نه په غرونو په دشتو باران ورېده او د مدینه منورې په خار باندې شي نشو. ځکه چې کله سونه مبارکه پورته کړې وي او فرمایلې وي چې یا الله باران درو بیا به ټول عمر لا ولاړو. نه، الله غیل علم ورکړو چې زما د امت باران ته ډېر جتون راځي، پوخې په نه بندوم. نو بس ګوته مبارکه ته وکړه اللهم حوالینا ولا علینا. محترم، دا مې درته دې پورې وي چې د عام مؤمنانو لاسونه حدیث نه ثابت دي چې الله صفر او خوشي نه پرېږدي. نو د خپل پیغمبر د لاسونو مبارکو به څومره قدر کوي. هغې کې خو ډېر لوی کمال دی. اوس ابراهیم علیہ السلام دا زمونږ د نبی علیہ السلام مبارک نیکه دی. اسماعیل علیہ السلام زمونږ د نبی علیہ السلام مبارک نیکه دی. هغې چې کومې دعاګانې غوښتې دي هغه هم الله قبولې او منظورې وګرځوي. اوس یو قبولیت دی، یو د دعا د قبولیت هغه اثر ظاهرول. نو اثر په دې وخت کې ظاهر کړ چې دعا د بیت الله شریف د دیوالونو چتولو وخت کې غوښتې وه چې زمونږ په نسل کې د لوی شان والا رسول صلی الله علیه وسلم راولېږه. لیکن د دعا ظهور په میاشت د ربیع الاول کې په 12 ربیع الاول وشو چې نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړل. نو ځکه حضور صاحب فرمایي چې انا دعوت ابي ابراهيم، زه د خپل نیکه د ابراهیم علیہ السلام دعا یم. یعنې دا دعا زما پاک لبانې کړې. اوس هغې کې حکمتونه دي چې هغه وخت کې ولې قبوله نه کوه، هغه وخت کې نبی علیہ السلام دستي ولې رونه لېږه. نه، دا اخره کې چې نبی علیہ السلام دنیا ته راغی د نورو پیغمبرانو نه پس دې کې مې حکمت و. امت چې په آخر کې راغی دې کې مې حکمت و. هغه بیا حکمتونه دي، هغه یو ځان له موضوع ده. خو لیکن چې ابراهیم علیہ السلام مبارک کمې دعاګانې کړې وي سره د خپل بچي د اسماعیل علیہ السلام، هغه الله تعالی جل جلاله قبولې. ګورئ دغه کمې دعاګانې چې غوښتې وي چې یا الله دا زموږ نه قبول او منظور کړي. دا کم خدمت چې موږ ستا ده کولو او زمونږ په دې نسل کې همیشه دپاره یو ډله داسې ولري چې ستا هر حکم ته غاړه ایښودونکي وي. نو دا دعاګانې خو قبولې شوې، خو مفسرین کرام فرمایي الله پاک ابراهیم علیہ السلام ته وفرمایل
چې دا خو تا وغوښتې ستا بچي وغوښتې زه درې یو دوه انعامه د خپل طرف هم در کوم یو دوه انعامه د خپل طرفه در کوم وی چې یا الله راکړه راته فرمایل چې ای ابراهیم علیه السلام دا دوه انعامه در کوم یو چې د نن نه پس تر قیامت پورې څومره خلق دی بیت الله شریف ته راځي او دلته منځونه کوي طوافونه کوي دلته چې دی ذکرونه کوي دلته زما تسبیح لولي دلته چې دی کوم یو نیک عمل هم کوي نو چې څومره ثواب د دغه راتلونکو خلکو کېږي دومره به زه ستا او ستا د بچي په عملنامه کې ما هغه ثواب لیکم یو مې درله دا انعام درکړ او دویم انعام مې درته دا درکړو چې دا تا کم کور زما د رضا لپاره جوړ کړو بیت الله شریف او ستا بچي جوړ کړ نو چې هر ځکه مسجد جوړیږي او محراب ستا د بیت الله طرف ته نو زه به پکې عبادت بیا نه قبلوم نو ګوره مونږ چې کله مسجد جوړو نو مونږ محراب بیت الله شریف ته مخامخ راولو مونږ وایو محراب ولا قبلې ته برابر کړي نو قبله زمونږ بیت الله شریف اوس داسې چې دا کوم ځای کې بیت الله شریف جوړ دی دا د دنیا منځ دی د دې نه چې کوم دې طرف ته خلک دي هغوی داسې محرابونه جوړوي کم چې اخوا دي هغوی دې خوا محرابونه جوړوي کم چې دې طرف ته دي هغوی داسې محرابونه جوړوي کوم چې دې طرف ته دي هغوی داسې جوړوي اوس مونږ او تاسو د مشرق طرف ته یو یقین وساتئ زمونږ د پاکستان او د هندوستان والا او افغانستان والا دا خوش قسمتی ده مونږ چې مخ کله بیت الله شریف ته کوو مونږ کوو که نه چې مخ مې د کعبې شریفې په لوري کې الله اکبر نو چې مونږ دا نیت کوو نو عرفات او مینا او مزدلفه او یقین وساتئ صفا مروه او د بیت الله شریف دروازه او مقام ابراهیم دا ټول زمونږ مخې ته راځي دا ټول مونږ ته مخامخ راځي دا یو لوی سعادت رب ذوالجلال دا مهرباني زمونږ سره کړې ده او ګورئ چې کله حضرت داتا گنج بخش رحمت الله علیه لاہور ته راغی که نه نو د په لاهور کې مسجد جوړ مسجد جوړ کړ نو هغه زمانہ کې سمولیان داسې چې هغه د الله د اولیاء سره نه لګېده ناغي اعتراضونه جوړ کوي علی حجویری صاحب چې دا کم مسجد جوړ کړی دی د دې محراب د کعبې طرف ته نه دی راوست اعتراض یې نو بس یو پیرا حضرت داتا گنج بخش رحمت الله تعالی علیه دی امامانو ته وی تاسو ټول زما مسجد ته راشئ چې کله راغله په دې کې د مانځه وخت راغی اوس د شرم هغې تلیم نه شو دلته د جومات کې دی وي چې محرابې قبلې ته برابر نه دی او دلته د مانځه وخت راغی وګیر شو نو د مجبورۍ نه ودرېد چې کله داتا صاحب مبارک وړاندې شو او دی نیت تړه نو چې دی نو وی مخ مې د کعبې شریفې په لوري کړ نو الله ټولې پردې د مخې نه اخوا کړي دي ته د دې نه بیت الله ښکاره شو چې دا محراب بالکل بیت الله ته مقامق راغلی نو خلکو بالمشاهده ولیده چې دا محراب صحیح بیت الله ته راغلی دی هغه زمونږ محرابونه غلط جوړ شوي ګورئ دا مې درته دې پورې وی چې یاره چې څوک هم مسجد جوړوي نو هغه به محراب به د دې کعبې په طرف راولي نو هله به پکې عبادت قبلېږي اوس چې چاته قبله معلومه وه
نو استقبال د قبلې زمونږ په شرایطو د مانځه کې دا یو شرط دی چې کله قبله معلومه وه او بیا دې ورته مخ نه که مونځ به دې نه کېږي. یو هغه صورت دی چې یاره ته یو سفر کې روان او تا ته د قبلې معلومات نه د ماسوتن مونځ دې کوو پته نه لګېده چې قبله کم طرف ته څوک شته نه چې تپوس دې وکړمه، نو بس بیا درته اجازت دی چې په ګمان غالب دې کم طرف ته مخ که چې یاره دې طرف ته بیت الله شریف دی بس تا مونځ کېږي. نو ګورئ چې کله درته قبله نه وه معلومه نو بیا دې مونځ کېږي، چې قبله معلومه او بل طرف ته دې مخ واړو بیا مونځ نه کېږي. نو استقبال د قبلې چې دی نو دا زمونږ د مانځه په شرایطو کې یو شرط دی چې شرط نه ادا شوی مشروط نه ادا کېږي. نو مخ به د قبلې په طرف ویله به مونځ کېږي. نو ابراهیم علیه السلام مبارک او اسماعیل علیه السلام ته الله دا دوه انعامه د خپل طرفه ورکړي او بیا دا درېیمه دعا چې کړې وه چې زمونږ په نسل کې د لوی شان والا رسول صلی الله علیه وسلم راولېږه، نو هغه دعا د ربیع الاول په دې میاشت کې په 12 ربیع الاول قبوله شوه او د نبی علیه السلام ظهور دنیا ته وشه او هغه هم د بیت الله شریف په چمه ګاوڼ کې وشو. الله مهرباني وکړه د محبوب د برکت تعالی جهان وځلېده، جهان کې برکات رحمتونه برکتونه نازل شو او بے حساب خلق د الله په محبت باندې مشرف شو. د الله صحیح بندگی وکړه، هدایت خلقو ته د نبی علیہ السلام په برکت او په خاطر باندې ملاو شي. ځکه چې الله ورته فرمایي چې انک لتهدی الی صراط مستقیم، یقینا محبوب ضرور ته خلقو ته د الله تعالی جل جلاله د صحیح لارې هدایت کې او د نیغې لارې هدایت کې. نو نبی علیہ السلام هدایت کولی شي، قرآن هدایت کوي، اسلام هدایت کوي. دا زموږ د اهل سنت و جماعت عقیده ده. د حضور صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل د ډېرو خیرونو او د ډېرو برکتونو ذریعه وه. الحمدلله والمنه چې په دې میاشت کې زموږ محبوب دنیا ته تشریف راوړی دی. موږ د هغې مبارکو امتیانو په امت اجابت کې داخل یو. په دې موږ له پکار دي چې الله له ډېر ډېر شکرونه ادا کړو. وما علی الا البلاغ المبین. لږ درود شریف په نبی علیه السلام باندې وایي. اللهم صل